د روزې په حالت کې خپل ځان په الله سره انزالول ستاسو د مخه د حیاوي یعنی مټ وهل د روزې په حالات کې روزه دې نیولي او بیا ته مټ ووهې نو آیا په دې سره روزه خرابېږي او که یا که روزه خرابېږي نو بیا قضا او کفاره دواړه سته که خالي قضا سته نو یو ورور پوښتنه کړې وه چې د روزه دې نیولي د روزې په حالات کې خپل ځان یعنی په خپل لاس باندې انزال کې یعنی مټ ووهې آیا په دې سره روزه خرابېږي او که یا نو اوس به راسو جواب ته چې داسې عمل کول دا ډېره سخته ګناه لري بیا خاص کر په روزه کې د روزې بغیر هم ګناه لري خو په روزه کې داسې عمل کول دا ډېره لویه ګناه ده نو باید تا ته خو اول دا پکار ده چې ته الله جل جلاله څخه توبه وباسې استغفار وغواړې الله ته توبه وباسه له تا څخه ډېره غټه ګناه سوې ده نو بیا به راسو د روزې ته نو د روزې په حالات کې مټ وهل د روزې په حالات کې په خپل لاس خپل ځان خالي کول نو په دې سره ستا روزه خرابه سوه باطله سوه بیا به ته قضا د دې روزې راوړې خو پر تا باندې کفاره واجب نه ده یعنی یوه روزه پر تا باندې بیا دا واجب ده چې ته به یوه روزه راګرځې قضایي به د یوې روزې راوړې خو کفاره پر تا باندې واجب نه ده دا په دې کتاب کې تبیین الحقایق